امام احمد ابن حنبل په مسند احمد کې ویلي دي چې زما امت لا اله العالمین پر رمضان کریم کې یو څو خصوصیات ورکړي چې دا د زما د امت نه وړاندې د هیڅ چام نو دا یاد لره روژې تصور دا د آدم علیه السلام نه روان دی په هر امت کې په هر دین کې روژه وه طریقه مختلف وا ورځې مختلف وې تعداد یې مختلف و خو روژې تصور د آدم علیه السلام ځکه نبی علیه السلام فرمایي یو امتی له دا خصوصیات په روژه کې رب نه دی ورکړي چې کوم یې زما امتی له ورکړي دي اول نمبر یا رسول الله کوم خصوصیت دی امام احمد بن حنبل فرمایي نبی علیه السلام فرمایل اول خصوصیت یې دا دی چې کوم ما مخکې حدیث کې ورته ووي چې الخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك اول خصوصیت یې دا دی چې رمضان کریم کې د روژهدار د خولې بوی رب لا یزال ته د مشکو د عنبرو نه زیات محبوب دی دا خصوصیت د بل چا امت نه دی دویم نمبر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایي دویم نمبر خصوصیت دا دی چې کله زما امتی سحری وکا اذان وشي هغې طلوع د فجر صادق نه وخله چې کله روژه اونسي تر غروب پورې چې څو پورې روژه نی ماته کړي نبی علیہ السلام فرمایي فرشتي چې څومره دي رب لا یزال په در کې دغه صایم د پاره د بخنې او د مغفرت دعاګانې غواړي تر افطار پورې دویم خصوصیت دا دی او دریم خصوصیت دا دی چې روزانه جنت رب لا یزال خپلو بندگانو د پاره ښایسته کوي صائمینو د پاره یا ښایسته کوي روزانه نبی علیہ السلام فرمایي او چې جنت ته وایي چې ډیر زر به دغه خلک د دنیا د تکلیفونو مصیبتونو نستا آرام او نعمتونو له ان شاء الله زرا ولم روزانه دا جنت ته وایي بل نبی علیہ السلام فرمایي څومره شیاطین دي سلسله الشیاطین خدای پاک غټ شیطانان تړلی او بیا صحابو ته فرمایي پنځم نمبر خصوصیت ای صحابه وغدا دی چې کله رمضان کریم اخیرنۍ شپه شي او څومره امت ته د نبی علیہ السلام څومره دي کې تعداد نشته څومره زما امت په دنیا ګټ کې دی او روژه یې نیولې په احترام باندې صحابو ته فرمایي پنځم خصوصیت دا دی چې کله اخیرنۍ ورځ شي رب لا یزال فرشتو ته وایي چې تاسو ګواه اوسئ دا ټول خلک ما وبخله یو صحابي ورته اوچت شو ورته فرمایي یا رسول الله دا به د لیلة القدر شپه اخیرنۍ 29 دا هغې وجې نه ورته فرمایي نه ورته چې ولې چې یو مزدوري وکړه هغه ته به خپل اجرت میلاویږي که نه به میلاویږي دا سړي دا دیش ورځې چې تکلیف اوچت که لیلة القدر شپه وي او که نه وي اخیرنۍ خو چې روژې دی اونیوي رب لا یزال فرمایي په اخره شپه باندې زما ټول امت ته اعلان وکړه رب چې فرشتو تاسو ګواه اوسئ ټول امت د نبی علیہ السلام ما وبخه مغفور او مرحوم